بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. للذين دپار دا کسانو یؤلونا چې دی ایلا کوي من نسائم پلو بیبیانو سرا تربص انتظار 4 اشهر د 3 میاشتو فإن فاؤوا کچری دی رجوع کړه فإن الله پس بشک الله تعالی غفور ډیر بخون کې رحیم ډیر مهربان دی. شاته آیاتونو کې مسله د قسم ذکر شوا کلا د خزه او خاون په مابین کې ناچاکی راشي د قسمو کې یو وای زو دا کار نه کوم بل دا کار وکړو د هغه په مناسبت سره د قسم حکم ذکر کړو. اس کلا خاون قسمو کې چې د خپل کور والا سره ناراضي او د عربو په خوا عرف داو دیبا قسمو که چه یاره دو سلور میاشتی پن کور والا سر نراز او دا طلاقو او سم طلاق تے پاغیبانی طلاق بائن واقعی کی. طلاق بائن مانا دادا یو زڑی دا قسمو که چه یاره دبا خپل کور والا سر سلور میاشتی خواتا نرازو اوس دا سلور میاشت خو بده خواته نه را دي انتظار دوک نو چې انتظار د سلور میاشتو که سلور میاشت تیر شو نو د خزه په دمانه طلاق شو او طلاق باین معنا دارا کچری دا خاون دوباره دې سره صلح کوي بیا رشتہ قائمای نو دا به ال قائمیږي چې د دې خزی او د دې سړی دوباره یو بل سره نکاح وشي. د نکاح نه مخکې د دې اسی یو بل ته رجوع نشي کوله. ذمہ دار کچری مثال کے طور پر رجوع کوي نو بیا د سلور میاشتو نه مخکې رجوع کوي او که سلور میاشتې شوي تیر شوي رجوع نکړه دا ښځه د نکاح نه ووته نو که دغه ټیم دا بل چا سره نکاح کوي نو کولی شي. البته که 3 طلاقه کومه مسله نو هغې کې خو بیا دوباره نکاح نه کېږي څو پورې بل چا سره واده نه شوی او دې کې چې کوم دی نو دې کې صرف رجوع به کوي دوباره به نکاح کوي. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَشَرِطَ سو عزمو قید طلاق نو فإن اللہ بس بشک اللہ تعالی سمیع پورا پورا اوریدن کے علیم پنیتن مان دے. یو خاون اگر ایلا کئی آدھا سلور میاشتو ٹیم ور کئی او دا عزم دا طلاق دے انو اللہ وی اللہ دا دی پنیتن و دا دی پا خبرو بانے عالم دے اللہ دا دی اقوال اوری چې د مقصد دین طلاق دې کنه دا نه کله کله یو سړی نیت د طلاق ورکی روز بیا وایره زه خو سو ما دا چل واغه چل بیا باندې کوي بانو ضرورت نشته دی. کله کله دا سی وی کنه دي دارالفتاح ته ورشي مفتیانو ته انو زمو په علاقه کې خدغه د طلاق ډېرې مسلې راځي د میراث مسلې راځي نو سیبا طلاق ورکړي خدري ورکړي او دا خلک نه لري وای یاره بس دا یو ځل داسې بیا په دریم ځل وایي چې خولۍ وای بند شو اکل سبانی کوي اکل سبانی کوي ډیر خلک داسې دي نعوذ بالله دا قیامت د علامون هم دغه خلک طلاق خزي وساتي په وړو وړو خبرو باندې
او خصوصا دا اوسنه دا پیډر پیداوار کم نسل لري چې اوسنه د پیډر پیداوار چې دی او بیا غي ناسي خانه ټوله ټي وی غانه فلمونه ګوري کنه نو هغه ته دا طلاقم لکه غپ لګي دا وته یو ډرامه غونتی لګي په وړو وړو خبرو باندې بس طلاق لکه دا خله د لول غواړي زناور دا ډرامه دا فلم دی دا خو سره ډېر احتیاط سره ژوند تېروي دې بابت کې ډېر احتیاط پکار دی او ځان لا اسیم جهالت ته ناپوهي ده او باید یو سړي سکول وغیره ویلې نو هغه خو پکار دی چې هغه واده کوي نو چې دیا کا بزرګانو داسې کتابونه لیکلي چې په هغې کې د واده مسایل ټول ذکر هغه دې ګوري کني یو عالم سره دې کیني د هغه نه ځان پوهېږي دا خلک نه پوهېږي ډېرې داسې خانه طلاقه ښځه بیا ساتي الله دې بخنه وکړي الله والمطلقات مطلقی حد یتربصن انتظار وکي بانفسهن فزانن قلوبان ثلاثه قروء دري بیمارای ولا يحل لهن او جائز ند پار داغي ايكتمنا دا چغي پټ کی ما خلق الله چې پیدا کړ الله تعالی ګرځول الله تعالی فی ارحامهن فرحمون داغي کې ان كنا کچریوی د یؤمن ایمان راړي بالله الله تعالی باندې والیوم الاخر پرز د اخرت باندې وبعولتن خاوندان د دې خذ احق ډیر حقدار دي بردهن په واپس کولو داغي سره فی ذالک بد انتظار کې ان ارادو کچر اراده وي د اصلاح الاصلاح ولهن او د پار دی بیبیانو مثل الذي فمثل داغ حقوق تی علیهن ولهن فمثل داغ علیهن چی پاغی معنی دے بالمعروف بمعروف طریقہ بانے وللرجال دپار سڑو علیهن پدی بیبیانو معنی درجتن درجت فوقیت تے واللہ اللہ تعالی چی دے عزیز پورا پورا عالم حکیم پورا پورا حکمتن والدے اللہ فرمائی والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء یو سړی یو ښځې ته طلاق ورکړه اوس دا به عدت تیری عدت به دا 3 میاشتې تیری 3 بیماری به تیری د هغې نه 3 میاشتې څه کم جوړېږي او د طلاق دا خو اول جائز چې څومره چیزونه دي کنه یعنی جائز کا پاغه کې د ټول نه ناکار او موعوس دا طلاق ته طلاق اصل کې طلاق سره کما شومانی دا غي زندگی تباشي د خځې زندگی تباشي او د سړي تباشي سوال نه پیدا کیږي چې آغا فواید د تبع ملاو شي ادمانه آغا سے بیا سو اعتماد کی طول طرف ته نقصانی خود طلاق راغې نو بیا احسن طلاق ضرورت ته مثلا د خځې د خاوند بالکل جوړ ناراضي په اس طریقې جوړ ناراضي انتهایی درجه طلاق وا نو پاغي کې دانا چې بس ډایرک خځې ته طلاق دانا بلکې سبق کوي زمونږ دا خو دې نو څوک ته رپټو لګي یو سل پیری وته وي جهالت ته ګنده ټول د جهالت خبرې دي طریقه دا چې طلاق ورکړي نو دا په هغه ورځو کې طلاق ورکړي چې په کوم ورځو کې دا بیبیانې موس کوي دی پاک چې کله دای کې پاکیت نیوي بیا په دغه ورځو کې طلاق نه ورکړي دغه ورځو کې طلاق ناجایز دی او یو طلاق ورکړي بس یو طلاق ورکو خزه خاون جدا شو اوس دا دوانی می درې میاشتې به دا انتظار کوي او دا خاوند دا ښځه چې دا د یو بل نه
دوه نیمې درې میاشتې دی جدا شو که نه اوس که چېرې مسئله چې جدا شي هغه ټایم خو جنګ دی ګرم وي چې وروسته جدا شي نو سړی سر مړوړي ښه ده ته به څه کوم دا بچي به مې څوک ساتي هلته ښځه په سر کې خو هغه ډېره خوشحاله پلار کور به مې ساتي دا هلې ساتي دا چې مېلمانه ورشي خیالي دا چې کله پخه ورشي کله بیا پې هغه هم تنګي او هغه پې که تنګ نه وي دا د انسان مزاج دی اوس لازمه خبره پلار خو ټول عمر ژوندی ني چې ځي خو هلته به روڼی نو د روڼو خپله زندګي ده د هغې خپل بچې ښځې دي نو هلته دلته چې دا ورشي دا به خپله منیټوري کوي او د رور ښځه به خپله منیټوري کوي د دوی د دواړو بند نه جوړېږي نو بیا پې هغی تنګ شي نو د ښځې دپاره د عزت ځای بس دا د خاوند کوري دا د هغې کوري د مرګه پورې دا پښتانه شي که نه دا چې لور واده کوي ورته وایي بچی بس اوس د مرګه پورې د دغه کور دی بس اوس دا هېر که دا کور ستا اوس نه دی نو دا چې یو میاشت نیم دی د یو بل نه جدا شو نو سوچ یې راغی چې اوهو دا خو ډېر لوی نقصان کېږي نو د ښځې هم طلب پیدا شو چې زموږ دې روغه وشي او د خاوند هم طلب پیدا شو چې زموږ دې روغه وشي نو چې یو طلاق یې ورکړی هېڅ مسله نشته بس روغه کېږي خو چې په یو ځل دې طلاقونه ورکړل او سیسټم دې ټول ختم کړو نو که هغې کې ته بیا ډېر عرضه کوې بیا خو نه کېږي بیا خو به هله کېږي چې د دې ښځې او بل چا سره نکاح کېږي او سم واده به نکاح به کېږي که چېرې هغه سړی هغه ورسره د ښځې خاوند تعلق قایم کړي بیا هغه پرېږدي په بیا که نه پرېږده دغه ښځه ده دې ته نه شي در اخیستی بیا نو الله دې ځای کې فرمایي چې انتظار به کوي بیا ولا یحل لهن ان یکتمن کله کله داسې وشي که نه ښځې ته طلاق ورکړه ایله یې ورسره وکړه خو ښځه د خاوند نه ډېره تنګ وي هغه غواړي هم دا چې بس دا رشته دې جدا شي او شوي دي چونکې موږ ته خو داسې ډېرې مسلې راځي یو ځای کې داسې د چا یو مسله راغله نو هغه جینۍ طلاق وغوښتو یاره بس زموږ کور نه جوړېږي داسې 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 یو ډېر دینداره یو ډېر نیک سړی الله والا یو ښه انسان مشهور سړی جرګو مرګو کې هم کینی خو لکه دین سره یې ربط و زه ډېر وضاحت په دې نه کوم چې نه چې دا څیز لګېدلی نو ویښته خبره ورځي نو هغه واپس راغی یاره د دوی دا سیسټم نه جوړېږي او دې کې کېږو بد دی ته و چې دا طلاق ورکړي دا خبره ما یې داسې چللی سیوه په ارام کښېنه ایس چې دنه طلاق ملا خبرې مه کوه په خپله به ټیک شي پرېږده دی ما یې سیبه اوس څلور پنځه بچي دي خو خپله کور دی ښه نظام یې روان دی اوس که هغه ټایم یې طلاق ورکړه بلکې دغسې یو ورځ زه ناست وم ما ته ټلیفون راغی هغوی تپوس دا کو یو ډېر اوچته کورنۍ وه ډېر خانداني کورنۍ وه چې بایي دلته سټامپ پیپر والا راغلی دی سټامپ لیکي د طلاقو خو هغوی وایي چې طلاقونه اوس یو لیکو که درې لیکو که سامان څه مسله وه اوس په هغې باندې هغوی وایي د مفتي نه تپوس وکړئ ما ورته وایي دا خبره پرېږده چې دا لکه دا سامان به اوس ورکوي وړي به نه به وړي ته ما ته دا ووایې دا طلاق کېږي ولې یاره استاد جي بس دې باندې موږ ډېر ارڅه کړي دي او دا نه جوړېږي دغه جینۍ پلار چې دی نو ډېر سخت و هغوی به یې طلاق ما ورته ویل لکه ما سره اوس دې وخت کې سورلي نشته دی ما پسې دا موټر سایکل راوځغلو زه ټول کارونه پرېږدم زه درغلم صیبه زه ورغلم چې زه ورغلم نو میاس کې ولا خبره چې کېناسته نو هغوی وي چې جینۍ پلار چې دی نو بس د هغه دغه یو شرط ده چې ما ولا بوځئ او هغه هم د مشهور کلینی د باچاګانو صاحبانو په هغه خاندان چې سړی و هغه هم زه وله لاړم
چې لاړم یاره ډېر مشر سړی و د دی نه مشر و لکه خبرې سختې وي ما ورته وایم چې ګوره یاد ساته دا ته چې څه کوې هلته په خپل لور باندې چې دی نو کور باندې او سبا به ته نه او دا په سرو سترګو جاړي او ته ته به خیرې کوي داسې مه کوه سیوا ما ورته سامان دې راړي هغه سامان اچولی ما سامان هېڅ مسله نه وړئ سامان خو ما کاغذ به نه لیکي کاغذ مې پې پاتې کړ سټامپ پیپر والا مې واپس کړ ماشاءالله دا هغه اوس خپله کې روغه ده خو جوړ اکه روغه ده بیا ما وکړه مقصد مې دا دی معمولی خبره تو مې راشي نو پای کې جلدی نه ده پکار ښه د جذباتو نه کار اخیستل نه دي پکار بیا وروسته سړی ډېر افسوس کوي ګوره د زندګي ده که نه بیا الله تعالی وایي نو دا ښځه وایي چې دغه دي شي نو د دې عدت لا ختم نی مثلا عدت خو به هله ختمېږي د نکاح نه به هله ودي چې د دې بیماري ختمه شي اوس د دې بیماري عدت لا شته او سیوا چې دی نو یا پاکی ده یا معشوم دی او دا وایي نه زما پاکی ختمه شوې ده اوس او پاکی لا ختمه نی نو چې پاکی دا وایي ختمه شو نو بس طلاق واقع شو طلاق نه ده واقع شو که د دې د پاک یعنی د دې د پاکۍ ختمېدو نه مخکې خاوند وایي زه رجوع کوم خو بس رجوع شوه که نه خو که چارې مثلا دا خاوند وایي ما رجوع کړې ده دا ورته د څه رجوع زما خو عدت ختم شوی دی دا ورته په دروغه وایي اوس د دې پته دا چې دی نو دا د ښځو نه لګي دا د سړو نه نه لګي الله دې ښځو ته وایي که په الله باندې ایمان یې ګوره دې کې دروغ ونه وایي ښه بیا الله وایي وبعولتهن احق بردهن د ټول نه سیوا حقدار د دې د خپل زوړ خاوند دی چې روغه کوئی کوشش اول دا پکار دی چې خپل زوړ خاوند ته واپس شي خو الا ان اراد اصلاحا کله د اراده د سوي د اصلاحي د دې ښځې د خاوند په خپلو کې اصلاح نیت وي ګوره دا یاد ساتئ که پیغمبر دی ولم راوسته سولې دپاره او د دې په زړه کې طلب نی که نه بیا ګوره هم نه کېږي ښه ګوره د دو کسانو دشمني در روانه ده نو په هغې کې په خپل کې هم څه ناسه طلب انسانیت پکار دی که هغې کې طلب نی بیا څه نه کېږي بیا ورته چې هر څوک کښېنې هغې به هم حق خپل غرګي ولي بیا الله وایي ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف د دې ښځو دپاره هم دقسې حقوق دي څنګه چې د دوی باندې حقوق دي ګوره دا خاوند چې دی انسان دی که نه ولې دا ښځه انسان نه ده دا ښځه څه شی دی ښځه هم انسانه ده که نه نو چې څنګه د خاوند احساسات دي جذبات دي ضروریات دي داسې د ښځې هم دي که نه نو څنګه دا خاوند وای زما په ښځې باندې حق دی هله ډوډۍ راړه دا وکړه غوسه د اخوا دې خوا نه دقه رنګې د دې ښځې په دې خاوند هم حقونه دي نو ته څه وایې چې لکه ښځه به لکه د خرې ساتي ستا حق دی ته باندې ټرې او د هغې څه حق نشته دی نه نه د دې ټولو خپل خپل د هر انسان خپل خپل مقام او مرتبه ده د مقام د مرتبې نه به اوچتې هم نه کتکې به هم نه ګوره د ښځې یو مقام دی دا نه چې ته یې کته راوغورځوې دا نه چې د مور او د پلار مقام ته ورسې لیول برابر ساته بیا الله وایي وللرجال علیهن درجه البته سړو له الله تعالی فوقیت ورکړی ولې ښځې خو کور کې ناست دي دا سړي وله ګټه کوي ټول نظام چلی منتظم دی دا ټول نظام دی برابرې کړه دې د وجې سړو له الله تعالی فوقیت ورکړی دی درجه د دواړو شته خو د سړي درجه اوچته ده د ښځو نه والله عزیز حکیم الله تعالی پورا پورا عالم او حکمتون والا دی بس للذین دپاردا کسانی یؤلون چې دی ایلا کوي من نساء بیبیانو سره تربص انتظار دے اربعت ثلور اشهر میاشتې فإن فاؤ که چلی دی رجوع کی نو فإن اللہ پس بشک اللہ تعالی غفور ډیر بخون کې رحیم مهربان دی وإن عظم الطلاق که چلی دی عظم کی د طلاق نو فإن اللہ پس بشک اللہ تعالی سمیع پورا پورا اوریدونکی علیم دی والمطلقات مطلقې ښځې یتربصن انتظار بکوي بانفسهن په ځانونو خپلو باندې ثلاثة قروء درې حیضه ولا
يحل لهن او جائز ولا يحل لهن او جائز نه د پار دا غي اي يكتمنا دا چې پټ کوي ما خلق الله چې پیدا کړی الله تعالی ګرځول الله تعالی فی ارحامهن ورحمون دا غي کې ان كنا کجریوی د یؤمن ایمان راړي بالله په الله تعالی باندې والیوم الاخر پر د اخرت باندې وبعولتهن او خاوندان د حق ډیر حقدار دي بردهن او واپس کول دا غي باندې فی ذلک بدیکن اراد کچر اراده دا غي اصلاحا د اسلامی ولهن او د پار د مثل الذي برابر په مثل دا غده علیهن جد بیان مالکم حقوق بالمعروف معروف طریقہ وللرجال د پار سړو علیهن بدی بیان مال درجه فوقیت والله الله تعالی عزیز پورا پورا عالم حکیم حکمت والد الحمدلله رب العالمین کریم خدای د مشکور راځي الله زموږ په حال رحم وکړي اللہ تقصیرات معاف کی اللہ کامل ایمان کامل رضا کامل تقوی راکی اللہ خپل قربت خپل معرفت خپل عظمت راکی خدای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل شفاعت نصیب کی اللہ دا نبی علیہ السلام دو بارک اللہ صلی اللہ حوض کوثر نصیب کی حرمین شریفین تا بار بار دا حاضر توفیق راکی اللہ میں ټول نه هر کار والے خدای حکم قانون چراج کیږي حکم کارون چې ناراضه کی خدای غي سر زمين نفرت پیدا کی اللہ دا درد اسمر او ورکادي الله ټول ته دارین خوشاله ورکي الله د شیخ صاحب عمر کې برکت واچي د برکت او د عافیت ژوند نصیب کړي الله دې مرکز څومره ضرورت دي الله د غیب برابر کړي د جمعات دا کار دی الله په احسن طریقې سره وکړي غیبی امداد پکې الله تعالی او کې زموږ راضي شي صلی الله تعالی علیه وسلم